ملګرو سلامونه، نیکی هیلې او احترامونه. د سحر وخت دی او د خوړ غاړه ده او ماشاءالله ښایسته زبردسته هواګانې دي، یخې ټنډه او بیا د سحر وختي را پاڅېدل د هغې ځان له یو خوند دی، ځان له یو مزه ده. ماشاءالله بارک الله، چاله چې الله پاک توفیق ورکړی د سحر را پاڅېدلو او د خپل ذکر اذکار کولو، بیا د هغې نه علاوه بار په واک باندې وتل، نو په دې کې د دنیا او د آخرت د دواړو ګټه ده. داسې نه چې د دنیایي یا آخري چې کوم دی نو د هغې پکې ګټه وي، د دنیا او د آخرت. اول پکې د دنیا ګټه ده، بیا پکې د آخرت ګټه ده. ځکه چې سړی په صحت باندې روغ وي او خوشحاله وي، نو د هغه نه به عبادت هم ښه طریقه باندې کېږي، هغه به خپله ګټه وټه هم په صحیح طریقه باندې کوي، هغه به په معاشره کې یو ښه رول پلی کوي، هغه به په معاشره کې یو ښه زبردسته رول پلی کوي. نو په دغه وجه باندې صحت ډېر زیات ضروري دی، او بیا خصوصا ذهني نشونما چې کومه ده، ذهن چې کله ستا تر و تازه وي، زړه چې کله ستا خوشحاله وي، نو بیا به لازمي طور ستاسو نه داسې یو کردار ادا کېږي په معاشره کې د فلاح او د بهبود، چې د هغې نه به خلکو ته خیر رسي. او کله یو سړی ځان له ذهني چې کوم دی نو پریشاني وي او زړه د سړي خفه وي د دنیا په حالاتو واقعاتو کې، نو هغه به د خپل ځان وي، هغه وایي چې وروره زما په سر باندې کم مشکلات دي، کم تکلیفات دي، چې دا حل شي، دا ختم شي. هغه بیا د بل او د بل څه سوچ فکر کوي. نو د ټولو نه مخکې دغه پکار ده چې یاره کم از کم سړی د خپل صحت خیال وساتي او بیا د هغې نه علاوه خپل ځان په الله باندې وسپاري، د دنیا د خلکو سره ښه لینډین کوي، ښه روزګار ورسره کوي، ښې چکرې لګوي او وخت خو اسم تېرېږي یا په خوشحالۍ یا په خفګان. که یو سړی د خفګان د لاسه خپل ځان د سپېږمو نه وتړي که نه، او یا د ویښ پې نه ځان وتړي، وایي چې زه خفګان کوم او الله پاک زما دا مسله حل کړي، یا زما رشته دار یا خپل خپلوان یا ګاونډیان یا کلیوال زما دا مسله حل کړي او زما دا مشکل حل کړي، نو د هغه وخته پورې نشي حل کېدی څو پورې چې الله پاک نه یې غوښتلي. نو چې الله پاک نه یې غوښتلي، نو بیا ولې یو سړی خپل ځان خفه کوي، ځان پریشانه کوي او ځان د خپې نه ځوړندوي او یا د پوزې نه، ستا خیال دی؟ نو په دغه وجه باندې شیطان چې کوم دی نو هغه سړی مایوسه کوي، هغه سړی خفه کوي او د خفګان نه هېڅ هم نه جوړېږي. نو خپل وخت په خوشحالۍ باندې تېرول او د الله پاک نه په هر حال باندې شکر ادا کول چې الله پاک تا په څلور څانګه باندې زه روغ پیدا کړی ما، او د دنیا مسایل دي، مصیبتونه یي، د دې سره انسان لازمي طور ټل دی، دا به کله مصیبت وي، کله به خوشحالي، او کله به یوه مسله وي، کله به بله مسله وي، خو دا مسلې د وخت سره راځي او د وخت سره حل کېږي. او نر او بهادر سړی هغه دی چې هغه خپله مسلې ته په خپله باندې ودرېږي او هغه د دې خبرې اډو څه پروا ونه کړي چې یاره دا کومه مسله ده یا کومه پریشاني ده، دا به څنګه حل کېږي. په جوانمردۍ سره که تاسو مقابله وکړه د حالاتو واقعاتو سره، نو هغه به بیا تاسو چې کوم دی نو به خوشحاله همیشه لپاره، او په خفګان او په مایوسۍ باندې هېڅ هم نه کېږي. نو مایوسي چې کوم دی نو مایوسي دا وایي کفر دی، او د الله پاک د نه امید ساتل دا چې کوم دی نو دا ایمان د ایمان یوه برخه ده چې الله پاک حقیقي ذات دی، الله پاک د ټولو پریشانو حل الله سره شته دی. نو بهرحال دغه د سحر واک و. دا ملګرو زه چې په کوم لار باندې رالم، که تاسو دا ګورئ که نه، دا یو تنګه لار ده، په منځ کې د دې وله ده او په واله کې بیا زبردسته یخې اوبه دي تازه، او د پاسه د ونو سورې او د ونو په ونو باندې چې کوم مرغۍ دي، نو بیا د هغې اوازونه په سهار کې بیا دغه یو ځان له مزه ده.
او دا ایریا چې کوم دی نو دا د شکرت نه واله دا بره د لاس په لاس بابا پورې دغه تنګه لار ده ښه. نو په دې لار باندې په تګ د سړي زړه ته ډېر زیاته خوشحالي محسوسیږي، خوشحالي ورسره سړی محسوسوي او دا د صحت لپاره هم ډېر زبردست ده چې د مرغو اوازونه پکې تاسو اورئ. زموږ سره اوسئ. ځو د ټانګې شاپول ته. او دا د ټانګې شاپول دی، دغه لاندې ایریا تاسو ګورئ، دغه د جلمه ایریا شوه او هغه طرف ته چې کوم دی نو دغه اصیلو بانډه شوه، چمیرانو بانډه شوه، داسې مختلف ځایونه شو. نو دغه مخامخ چې کوم دی نو دغه مسکینی دره ده او بس د دغه ځګي پورې راوځئ، چکر را لګوئ، آخري د دې پل خواته راځئ او بیا دا آخري ستاسو دا تقریبا یاره تقریبا 4-5 کیلومتره دا روډ چې کوم دی نو جوړیږي. چې کله یو سړی د معیارو نه راځي، د معیارو نه تقریبا دا 4-5 کیلومتره یار کم از کم که 4-5 نه وي 3 کیلومتره لار خو کم از کم جوړیږي او 3 کیلومتره لار یا د دې نه زیاته وال هغه بیا د صحت لپاره ډېر زیاته ضروري او اهمه وي. نو ستاسو د سحر چکر به هم پکې دغه کېږي، والی کېږي او صحت به پکې هم ستاسو جوړیږي. مخامخ نور تقریبا راختونکی دی. نو امید لرم چې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي. دا زموږ د کلي علاقې دغه نظارې او د ښکلاګانې د سحر وختي راپاڅېدل او د دې نه علاوه نور مزید کیدای شي تاسو ته څه فایده میلاو شوي وي د صحت په حواله سره، د دنیا او د آخرت د کامیابۍ په حواله سره، د سحر وختي د راپاڅېدلو په حواله سره. نو هغه لازمي طور زموږ سره تاسو په کمنټس کې ولیکئ او په سحر وختي راپاڅېږئ. په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي. یقین کوه چې تاسو چې کوم ډاکټر له ورشئ نو هر یو ډاکټر به تاسو ته دا وایي چې تاسو د سحر واک کوئ او د سحر وختي راپاڅېږئ. د سحر وختي راپاڅېدل یوازې په مسلمانانو کې نه دي بلکې ډېر داسې کفار دي، کافران، انګریزان به ورته موږ ووایو چې هغه سحر وختي راپاڅي او خپل ډیوټیانو له ځي، خپل کار له ځي، د شپې وختي څملي. هغوی دغه سنت عمل چې کوم دی نو هغه راټینګ او په دغه وجه باندې هغوی ته همیشه لپاره کامیابیانې هغوی ترلاسه کوي. او مسلمان په غفلت کې پروت وي، د شپې د 2 د 3 بجو پورې یا د 4 پورې یخ وي او کله چې د سهار د اذان د لمانځه وخت راشي بیا ویده شي، بیا سهار چې ماسپښین بیا په 2 بجې او په 12 بجې راپاڅي، نو د هغه نه هغه د رزق د ګټلو وخت، د رزق د تقسیمېدلو هغه وخت تېر شوی وي. نو کوشش کوئ چې یاره سهار وختي راپاڅېږئ او خپل ذکر اذکار ورسره کوئ، خپل واک ورسره کوئ. د دې سره به ستاسو زړه هم تازه کېږي، ستاسو ذهن به هم تازه کېږي. نو امید لرم چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي. چېرته هم چې یاستئ خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ، ژوندي راته اوسئ او د لوی الله په امان.